السلام علیکم د سوات نیوز ډاټ کام مینوال زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت منګه د منګور ستر خار منګور پولیس سټیشن کې موجود یو څنګه تاسو ته پته رچې سونه آبادی سیوا کې دغه سره چې د کرای هم سیوا کې نن د سوات پولیس د یو خې اقدام وکړ په کې چې د ډي ای جی ملکند سجاد خان او د ډي پی او زید نواز مروت چې یو اهم کردار دی هغه چې د سوات د امن او امان او دغه سره چې کم پجرم کې اضافه کې دغه د روکتام د پاره چې د کوټلي ګامونه پورته کوي چونکه وس چې د کم سکواډ تر کړه ابابیل سکواډ چې هغه په منګور خار کې په مختلفو علاقو کې ګرځي هغه به مطلب موومېنټ کوي هغه چې د غش کوي نو زموږ سره دا وخت ارشد خان ولاړ دی اس پی ارشد خان چې هغه سره خبره تر کو چې د ضرورت څنګه پیښ شو او په دې کې څه شامل دي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مهرباني. فرست اف ال تاسو شکریا تاسو په شارټ نوټس باندې رااله. فرست اف ال خو جی موږ زه تاسو ته دا کلیر کوم چې ابابیل سکواډ دا تقریبا 30 زمونږ چې کوم افیشل دی باغی مشتمل دی. دا کسان خو پراپرلی موږ ټرین کړی دي او دغه ټریننګ چې کوم دی فرست اف ال د دې سلیکشن نو هغه موږ د سواد چې کوم نفریده او بیا چې کوم هغه الیټ نفریده دا غي نه موږ د 30 کسان پراپر انټرویو نه پس دا سلیکټ کړ. بیا د دې ټریننګ سیشنز کې بیا د دې ویپن دغه هند ګن چې یا تماچی دی پاغي باندې دی فایر پریکټس شوی دی. بیا د دې په اس ام جی باندې د دې په هیوی ویپن باندې هم موږ دغه کړی دی فوکس کړی دی. بیا د دې نه علاوه د سټریټ کرایم یا د سټریټ کریمینلز د نیوو د پاره او دغه د پاره چې کوم موږ ټریننګ ماډیولز دغه کړی ټریننګ سیشنز هم دی لارنج کړی نو هغه موږ په دې باندې پراپر ټرین کړ. اوس دا چې کوم زمونږ ایریا فوکس دی هغه مین چې کوم دی هغه سټي ایریا دا. City area it falls in 4 police stations. نو پاغي کې سیدو ایریا دا سیدو تاړي ایریا دا پاغي کې بیا منګور تھانه دا رحیم آباد دی بڼ دی. نو دی ایریا کې چې کوم دی دا تاسو ته پته چونکه دا مین سټي دا ایجوکیشنل هب دی دا بزنس هب دی او پدې کې د سواد زیاته آبادی چې کوم دی هغه کنسنټریټډ دا بیا کنجسټډ ایریاز دی سټریټس دی غلې دی پدې کې داسې ایریاز دي چې هغه کې موبایل پټرولینګ نشي کېدی نو هغه د پاره سپیشلی چې کوم دی دا موټر سایکل موږ ته کله ملاو شوې نو ریسنټلی موږ ته موټر سایکل ملاو شوې د سواد د پاره نو هغه موږ دې ته هند اوور کړې. بیا په دې موټر سایکل باندې موږ چې کوم رایډرز دي یا موټر سایکل چلولو والے کسان دي هغه موږ پراپر ټرین کړ. سړی کریمینل دی او دی به صرف هغه رانیسي دغه افیکټیو دی چونکه دی هغه ټریننګ داسې شوی دی چې دی د نارمل سټریټ کریمینل خلاف هم افیکټیو دی او دی چې کوم دی چې ان کیس چرته ټیرریسټ یا ټیرریسټک دغه کیږي نو دغه خلاف هم ښه ټیک ټاک د دی هغه ریسپانس وي او ښه افیکټیو دی. ثانک یو. کتونکو د ایس پی صاحب خبر تاسو د یقینا د زموږ د سواد د عوامو د لپاره ډېر د خوشحالي خبره ده. کم خلک چې بزنس کوي کم دلته کې چې مطلب ټوریست راځي داغي سره اکثر داسې واقعي مخې ته راځي داغي د روکتام د لپاره چې نن داسې بهترین سکواډ تیار شوی چې هغه به د مختلفو د منګوري سټي چې کم ایریاز دي مطلب تحصیل بابوزي چې کم ایریا د پای کې باقي وختن په وختن موومېنټ کوي سزوانان زموږ سره ولاړ دي او سره بم خبره تر کو چې هغه به د اخلاصوي داغي سره جذبه ده راځي موږ سره بیل سکواډ چې د جین د ډیره پر جوړ شو چې زیات تر چې زموږ د کرایم کېږي دا په اکثر په دې کوڅو کې په دې سټریټ کې کېږي که نه چې نو د هغې ته خو چې موبایل بیا نه رسي نو دا بایک یې ډېره پاره کړل چې هلته مونږ ورسو انشاءالله او دا زموږ ټارګېټ دی چې انشاءالله موږ به په 10 منټ کې هر ځای ته رسو. دا زموږ زیات تر د سیټ ایریا کې داسې بازار دی داسې دغه چې هلته کې موبایل موومېنټ نشي کولی نو د هغه وجې نه دا سکواډ روغ کو چې موږ په بر وخت هغې ته لاړ شو او دغه وکړو د خلکو د عوامو اصلاح وکړو او کم ځای کې مطلب جرم شوی څه دغه شوی چې موږ هلته لاړ شو هغه جرم روکتام وکړو. دغه لپاره د ابابیل سکواډ جوړ کو چې یاره موږ کوشش په دای چې انشاءالله چې زر تر زر لاړ شو او د عوامو حفاظت وکړو زیات نه زیات 5-10 منټ کې موږ هغه موقع ته ځان ورسو او هغه کم جرم چې دغه چې شوی په هغې کې کاروایي وکړو او کم ملزمان چې کم مجرمان چې هغه بر وخت گرفتار کو او تانه ته راولې د مزید کاروایی لپاره خو جذبه د ټولو نه غټه دا ده چې د عوام خدمت او د هر قسمه جرم د روکتام د لپاره چې کوم دی د پولیس فورس برتي کېدل او د هغو کاروایی ده جي او ابابیل سکواډ بیا خصوصي د دې لپاره جوړ شوی دی چې په دې سټي کې چې کوم دننه جرمونه کېږي په کوڅو کې په هغې کې موبایل یو غټ ګاډي زموږ نه چلېږي د دې د وجې نه موږ له دا بایکونه موږ ته میلاو شو نو په دې باندې موږ چې کوم دی بر وخت په 9 منټه کې هغه ځای ته رسو قوې ته او پورې طور پای کې کاروایی کولی شو او په اسانۍ سره
مجرمان گرفتارولی شو چې قدرمندو کتونکو د ځوانانو خبر تاسو اورئ یقینا دا هغه جذبه ده چې د عوامو کم مشکلات یا عوامو ته چې کمې پیښې مخې ته راځي د هغې د روکتام دپاره چې دی نن د ابابیل سکواډ باقاعده پړانسته وشو په منګوره تاڼه کې چې د هغې دلته کې ډي ایس پي هغې سره سره چې دی ایس پي لوور سوات ارشد خانم موجود د هغې په نګرانۍ کې دا پړانسته وشوه که تاسو وګورئ د سوات چې کوم حالات یا د سوات د حالات کې چې کوم په اضافه کېږي د هغې په کرایم کې یا څومره چې آبادي سیوا کې تاسو ته ما مخکې ومویل چې څونه آبادي سیوا کې د هغې سره کرایم هم سیوا کېږي د لرو بر نه چې کوم خلک راځي نو هغو ته هم دلته مشکلات خو چونکې دلته کې زمونږ ډي آی جي ملکن سجاد خان او د هغې سره سره چې سوات ډي پي او زید نواز مروت چې دی په خصوصي کوششونو باندې یو کوشش وکړو دا رایډران چې کوم دي هغې دا تیار کړل دا 30 کسان دي په 30 کسانو باندې مشتمل دا یو ټیم دی چې دا به په منګوره ښار کې په مختلفو علاقو کې دا مومنټ کوي او هغه جایم پیشه کسان هغه خلک چې هغه سوات ته نقصان رسوي د سوات عوامو ته نقصان رسوي زمونږ املاکو ته نقصان رسوي یا زمونږ سیاحت ته نقصان رسوي د هغو د روکتام دپاره چې دی به کوټلې ګامونه پورته کوي د 10 منټونو تقریبا د 15 منټونو وال د 10 منټو په منځ کې چې دی به هغه موقع ته رسي هغه واقعیت چې دی هغه به دی کنټرول کوي کې کم کسان ککړ وي ناغې خلاف په چې برپور کاروي کوي په ټایم باندې هغه به چې تانی تر ولي هغه بیا تور تنبو شته کیږي نو دا زموږ د سواد لپاره د خوشحالي خبر ده هیله لرم چې الله پاک دې هغه جذبه هغه ولوله ورکړي چې کوم د سواد د خلکو مشکلات کې کمی راځي د سواد خلک چې دی مخ په وړاندې ځي زما د پروګرام مخ په تر سیمه اجازه راکړي الله پامان